د اجय دیوګن یو فلم را روان دی چې په دغه فلم کې اجय دیوګن پټان قوم ټارګټ کړی دی او په دغه فلم کې یو ډایلاګ چې کوم دی هغه ډیر زیات مشهور هم دی چې په دغه فلم کې اجय دیوګن وایي چې پټانوں سے جا کے کہہ دو کہ چوہان آ رہا ہے د پکې چوهان نومي او د پکې بیا دغه پټان قوم لا شکست هم ورکی. عموما انډیا سوچ دا دی د انډیا عوام په دې خبره باندې خوشحاليږي چې د پاکستان خلاف یو فلم جوړ شي یا پاکستان کې د یو قوم خلاف او بیا سپیشلی د پټان دینه مخکې شاهرخ خان یو فلم راغلی چې هغه د پښتنو سي د پټان صفت کړو. پټان او پښتنو کې فرق شته دی غوړي دا خبره یاد ولرئ. په دې کې زه نه ډسکس کوم چې څه فرق دی پکې خو کې هغه د پټانو صفت کړو نو د پښتانه او د پټان ډیر زیات خوشاله د شاهرخ خان چرچې به کولې او په دغه په ډایلاګ باندې باقاعده ټیک ټاک کې جوړولې یو ټرند شروع جی دغه فلم نو مسمانه ایر دی خو دیږي کې چې د کم اجय دیوګن پښتنو هم اجय دیوګن ته چون کې دا فلم را ریلیز شوی نه دی په 2027 کې به دا فلم ریلیز کیږي خو پټان قوم چې کم دی پښتانو هم پر اکټیو شوی دي او اجय دیوګن ته ویلي دي چې دستا خزه چې کومه ده کاجل اجय دیوګن خزه چې کومه ده کاجل ده او د کاجل شاهرخ خان سره رومانټیک سینز تر اوسه پورې په فلمونو کې راځي. نو اجय دیوګن ته خلک وایي چې ته عمر غیرتی او پټان قوم له شکست ورکې نو ستا ښځه خوس هم د پیښور پټان سره د پیښور پښتون سره رومانټیک سینز کوي لکه شاهرخ خان د کم ځای دی هم د پیښور دی چې د پلار نیکه چې کوم پیښور کې اوس هم د دی کور موجود دی ما یې ځای لیدلی نه دی خو پیښور کې اوس هم د شاهرخ خان دی هغه کم کورونه چې کوم دی هغه اوس هم موجود دي د شاهرخ خان نیکه یا د والد صاحب چې کم کور کې اوسېدل هغه اوس هم په پیښور کې شته دی یعنی د شاهرخ خان چې کم ټریک بیک دی د چې کم ریکارډ د فیملی ریکارډ کوم دی هغه هماغه پیښور سره منسلک دی یعنی دا د پیښور پښتون دی یو قسم د شاهرخ خان پلار نیکه د پیښور وجي نو ښکاره خبره دا خو 1947 کې په دې یو فلم را روان دی او سنی دیول په دې فلم جوړ کړی چې 1947 کې د پاکستان چې کوم پاکستان او انډیا خلک یو دا په 1947 کې په کومه طریقه بیل شو نو هغه تاسو له ښکاره خبره ده چې هغه په کومه د پاکستان د سیاسي خلکو بیزتی کړي وي د پاکستان بیزتی به پکې کړي وي خو کچره تاسو زموږ پاک سټډي وګورئ نو هغه کې لږ ډیر انفارمیشن د هغه حواله سره شته دی. خیر دا فلم چې کوم دی ان شاء الله دا به کمپلیټلی فلاپ کیږي اجय دیوګن خپل یو فلم سټوډیو جوړ کړی د خپل ډایرکشن هم کوي خپل اکټر هم دی نو د فلمونه چې کوم وینور فلمونه خو فلمز جوړای موستلی مخکې خیر اوس خو ډیر ټایم شو ما فلمونه نه دي کتلی او نه دومره شوق لرم اوسه دغه هغه څه ټایم یې سړی او ټایم یو شیشه را شو کې مخکې مکتل ډیر مکتل دي خو اوس به خې شي سره د مونږه اړو شوق نشته رستاو شوق شته کنه دی خو را پته نشته خو دا فلم چې کوم دی ان شاء الله فلاپ کیږي به ځکه دا پاکستانیانو خلاف ته او بیا د پټان قوم خلاف ته او په دې وجه باندې با د اجय دیوګن چې کوم دی د دنیا د نفرت ښکار کیږي هم